پروګرام دین او دنیا کم کې چې با مختلف دینی موضوعات تاسو ته وړاندې کولی شي. په دې پروګرام کې با تاسو د مسایلو حل هم پیش کیږي. تاسو په خپل FM 93 ریډیو دلبر د هر زیارت په ورځ 3 بجو نه تر 5 بجو پورې تاسو ورور سلیمان شاه سره پروګرام دین او دنیا اوریدل مه هېروئ. محمد سید الکونین والثقلین. جی اردن کو پروگرام دین و دنیا کے تاسو ورور سلیمان شاه بالکل تاسو سره سټوډیو کې حاضر دی. تاسو د کال سلسله به مونږه شروع کوو. ګورو چې مونږ سره فرست کال به د چاوي سبب غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. وعلیکم السلام. جی خورې څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ جی سبب ویل غواړي؟ مستاویل غواړم چې ټول خلکو باندې دوا سلام مې مرچوتی پول کې مې د تر لور د هغې ته دوا سلام مې ښه ټیک شو. ستاسو سلامونه ورسېدل. او بله دا ویم جی چې د خلکو ته دا ویل غواړم چې دوی د خدای په نامه دوه رکعته نفل وکړي. د خدای نه د سوال وکړي په شریکه باندې ټول خلک جی چې دا کرونا وبا ختمه شي. زمونږ د ټولو د مدرسو سبقونه هم خراب شي، د سکولونو سبقونه ټولو خراب شي. په شریکه د خدای نه سوال وکړي. بالکل بالکل مدرسې او سکولونه کولو شي. تاسو ډېر ښکلی پیغام ورکړو. انشاءالله په دې باندې مونږ ټول به عمل وکړو. ټیک ده. ډېره مننه جی کال کولو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ زه خاورې منیر خان خبرې کوم د مردان روډ بیر اسټاف سرفراز کلي نه. جی مردان روډ بیر اسټاف سرفراز کلي نه. مونږ تاسو ته هرکلی وایو. تاسو نه معلومات کوو. مهرباني جی څه به ویل غواړئ؟ یو لکه اوس مونږ په خپله دا دیاړي میاړي مزدوري کوو که نه، او یو سړی ته ښه معلوم وي چې لکه هغه کاروبار کې ملاوټ دی او کار یې صحیح نه دی، ملاوټ کوي. یو شی په بل شي کې ملاوي، بل په بل کې. مونږ ورسره دیاړي کوو چې زمونږ د دا دیاړي او زمونږ دا مزدوري حلاله ده که نه، دې کې شک شبه ورسره. تاسو چې کومه مزدوري کوئ نو تاسو د خپل مهنت پیسې اخلئ. د دې د وجې ستاسو دیاړي ټیک ده، مزدوري ټیک ده، او د هغه د بیمانۍ چې کومې پیسې هغه اخلي نو هغه به حرامېږي. عجیبه دغه لکه مونږ ورته خپل ځاني نصیحت وکړو. لکه اوس دواره یا غنم به حساب کوم، یو لږ غټه دانه ده، یو نری دانه ده. منیر خان وروره که تاسو مونږ ته مثال را نه کړئ نو هم زه ستاسو په مطلب باندې پوه شوم. ټیک ده. ډېره مننه جي کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ ګوهر خبرې کوم شو ګرمین نه. جی وروره ګوهر صاحب څه به ویل غواړئ؟ زما دا سوال چې زمونږ مورکې ده نو ورته دوام وکړئ، بل مرګي حالات پرته د هغې دا روجې وخوړې، د هغې پیترانه مونږ ورکولی شو که نه، د هغې په علاج مونږ لګولی شو. مور بیبي روجې د څنګه بیمارۍ د لاسه وخوړې، لکه څه چل دی په دې باندې؟ د هغې ګردې هم خرابې او ډاکټرانو ریجکټ کړې ده، د هغې زړه پړسېدلی دی، دماغ هم کار نه کوي. ښه نو چې دماغ کار نه کوي د دې څه مطلب؟ لکه تور سپین او تیاره رڼا او نور او سپومې نه پیژني که نه؟ مونږ لکه او بیا چې بعضې وخت کې په تکلیف راشي د زړه دړکن بند شي نو هغه بیا اوتې بوتې بیا مونږ خپل بچي هم نه پیژني که نه، بیا وایي دا زه کم ځای کې یم که هسپتال کې یم دا زه کور کې یم. ښه داسې بنده چې هغه بالکل تور او سپین نه پیژني، یخ او ګرم نه پیژني، ورځ او شپه، زوی او لور نه پیژني، نو د داسې بنده مثال بیا د مجنون شي، او د مجنون حکم د ماشوم دی او په ماشوم روجې یا مونځ فرض نه، نو د دې په تاسو فدیه هم نشته. ها جی او ټیک شو. ډېره مننه جی کال کولو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي د کم ځای نه؟ مولانا صاحب زه جمال خان خبرې کوم ته شفقت مرزو کلي نه. جی وروره څه به ویل غواړئ؟ صاحب زه تاسو دا ویل غواړم چې فرض کا یو کس دی که نه، او هغه په موبایل باندې یو جینۍ سره ګپ شپ جوړ شو، نه پېژني خو تعلق سره جوړ شو، یو دوستانه تعلق. ښه او دوی دا خبرې کوي د پښتو د روایاتو مطابق او د مذهب د روایاتو مطابق، داسې څه فحش خبرې، څه داسې نازیبه خبرې نه کوي. او دوی دغه حساب
په ګنټو لګي دا خبرې کوي. نو آیا د دې مبارک کې شریعت څه وایي؟ به دې جواب راکړي. ټیک ته تاسو ریډیو وره صحیح ده. ډیره مننه. دا شب قدر نه دی ور دا تاسو کې چیرې الک او جنې خپلو کې پردي دي نکاح نه راشوي نرور خور دي بالکل اجنبي دی په موبایل باندې یو بل سره خبرې کوي. نو د شریعت پرانا کې د پښتو د روایتو مطابق د دې څه ګناه شته کنه. نو زه به سوې ما د ډیر لوی جرم دی او تاسو په خپل باندې ځان سره کړی دي. نو اوس تاسو ګیله د بل نه ولې کوي؟ دا زه د شب قدر د روړ چې کم کال کړي د ته نه ویم. دا زه ټول هغه خلکو هغه پلارانو هغه خاوندانو ته ویم کوم چې خپل خزولا یا کوم چې خپل لونو له موبایل ور کړی دي نه چې تا موبایل لاس کې ورکو. نو اوس ته ګیله ولې کې؟ پښتانوي چې او د کړل په خپل نو ګیله سل کړي د بل. دا تاسو په خپل د حالات ځان ته جوړ کړي خپل پیکړې په خپل خپل کې ځان لا چولې دي او خپل عزت او خپل د عزت صادر پسې په خپل اور تاسو لګولې دي. نه یو وخت لمبه بکې خامخاس تاسو عزت په خرابېږي. نو الله دیو کې چې د موبایل دا ناسور د جنکو د غوتو نه اوزي ځکه زمونږ په کورونو کې زنانه حیادار بیبيان خويندې ناست دي هغه کلم خپل عزت خرابول او خاندان له عزت خرابول نه غواړي. خو موبایل یو داسې خطرناک شی دی نه ځان ساتل پکار دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. معزلی رور څنګه؟ خیرونه سلامونه. مهرباني الله خوشاله کډېره مننه. او ته کوم نصیحت کې ناغه مونږ چې کوم نه پزړه بناخلو موږ په خبران نه جوړ استاد لاري خبرې دي. مهرباني ته خبر نشته چې ستاسو نه سړي په قابل قبول دي. الله دې تاسو قدر وکي ډېره مننه کومږه. او زه معزلی خبر کوم چې شاور بڑا ډېر. بالکل جی معزلی الله دې بس نورم درون کا. آمین ثم آمین. سر جی تاسو څخه کوم د نصیحتونو په نسب براته کوي. مهرباني په الله ګران. زموږ چې د یو مسلې ضرورت خو زموږ غرونه مشته ده کنه. بالکل جی بالکل. او به د لارې مسلې یا ټولې ترجمه یو مسلې تاسو کو. جی جی. دا بعض کس چې کوم د خاص وظیفه ورکی کنه. جی. او پکې د دې تعداد خاص خیال څه وي وساتي. جی جی. مشوره دا د تعداد خیال ساتل به ضروری دي. لکه مثال کا پدې کنه د شیرا شنو تاسو جی ریډیو ور تاسو مسله به تاسو ته ویم ټیک ده. اور دی ودان د الله ډیر مننه. السلام علیکم. مازلی د پېښور بډبیر نه د وظایفو د پاره کم چې علما او اولیاء کم پیران وی هغه خلکو ته ټیم او طریقو خو چیرې دومره زله دا وظیفه وایا. نو د دې څه شرعي حیثیت ته دا وظایف دا که یو ځل بنده او کې نو اثر کوي خو چې ډیر اوشي نو ډیر اثر به وکي. د دې مثال د هغه ډاکټر دی چې ډاکټر یو مریض ته وی چې دا ډوز دی دا دوايي دا ټابلیټ دی دا ته دومره ورځ استعمال کا دروازه سار غرمه ماخام دی یا دروازه یو کیپسول دی یا یو ټابلیټ دی ارس چی وی. نو ډاکټر باندې منحصر داغه د مریض کنډیشن ته ګوري چې د کم پوزیشن کې دی. که مریض ډیر خرابې نو ډوز وته زیات کې او که مریض گزاره حال وی هغه ته بیا حسب معمول چې څه پکاري هغه شان نو داسې دا وظایف زمون علما خلکو لچ ورکي ندوی یو تعداد او خي اوس چې هغه ډاکټر مریض ته او قتل چې د پوزیشن لګ ډیر خراب دی او ډیر دوی ورکا اوس هغه مریض وای چې زه خو ډیر نشم خوړی د ډاکټر په وینا عملونو کنو بیا دوی هم اثر نه کوي. داسې وظیفه چې یو بزرګ عالم تاسو ته درکړه او ماغه طریقه باندې او کینو عمل وو کی ډیر اثر وو کی کپاغه طریقه نه نو پس به اثر وو کی خو اثر کوي نو خدای چې خپل وظایفو کې اثر د پاره چې څنګه ته خودلی شوی او باغ عملو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه څنګه خیر دی جی څوک خبر کوي د کم زینا؟ زه عارف خبر کوم په کې آباد موجودینه. جی رو رسب ویل غواړي. یو مفتي صاحب زمامور وی چې راز بار مو سکول شمو کنه او د مدا مسله ده چې خزه کون لشي نو هغه خپل زوم نه ستر کول شي. تاسو ریډیو ورز جواب در کوم. صحیح شو جی. یو زنانا کونډ شي نو هغه خپل زوم سره ستر شته کنه زوم پشان د خپل سکه زوی دی د زوم نه ستر نشته
بل سوال دار چې د دوی مور بي بي دا غوي چې زه کور کې دننه کم زینو کې مونږ کول شم لکه کور کې صحن دی بیا برنده ده بیا دننه کمره ده بیا په کمره کې ډریسینګ روم به وي یا یو اسه سایډ روم به وي نو دې کې کم ځای کې نو ټولو کې دننه چې کم ځای ډیر پټ ته پاغي کې مونږ افضل دی او تاسو مور بي بي یا زمونږ خويندې ويندې کو مونږونه په کور کې صحن کې کین عموم کیږي په برنده کې کیږي کمره کې کیږي بیا دننه چې کم خاص یو ځان له وړه کمره وي پاغي کې کیږي السلام علیکم وعلیکم السلام رو رستاسو आवाज لږ سلو راځي تاسو به جی مهرباني کوئ کله چې موبایل نه کال ملاوي نو تاسو بالکل موبایل ته خیال کوئ ګورو چې څوک دی په لاین السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د کم ځای نه تخبینه خبرې کومه جی څه به غواړې په مونږ درېږم نو مال په مونږ کې سوچونه راځي مونږ کې هر چاله سوچونه راځي ښه د مونږ نه مخکې یو ځل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او درې ځله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وایا بیا نیت تړی نو بیا به سوچونه نه راځي ٹھیک ده السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو رسوک خبر کوي د کم زینا ما خبر کوم دی د نذیر خان لقمان باندې جی سبا ویل غواړي جی زمالا پښتنه چې زما ذهن ډیر رات کمزور دی مختلف وخت سوچونو ترازی شبق کنه یاد لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم شروع کینو ذهن به مضبوط شي ٹھیک ده ډیر مننه جی کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی څنګه خیر دی جی سو خبر کوي جی صاحب جان خبره کوم د سره مخواري روډ باندې استاد دی جی سبب ویل غواړم ویل چې دا ما خامي مونږ کم دی کنه مفتی صاحب ها دا اخرانه رکعت ته د خارج صاحب تو کې اتش رکعت کم دی او بیا امام دغه واړی سلام دغه واړی یاو او بیا ته پاس په دیم رکعت بیا ته تحیات نه کنا پاتې با او د دوه رکعاتو کولو نه پس التحیات واجب وي نه چې استاد سلام واړو نو تا خو یو رکعت شوی دی یو بزان له اوکې نو بیا تحیات تکینا نه چې مونږ کو دا قاری سره ته پوس کړه وغیرہ ته چې دا یو رکعت ته وږي کنه مفتی صاحب او بیا هغه دوه تا قشان کې چې مخکینی څنګه دي نه استاد بیا نه پېښوي او تم پېښوي نه ما چرته سوې ګوره تا امام سره ماخام اخیری رکعت را لاندې کو امام صاحب سلام واړو نو تا خو یو رکعت شوی دی اوس پاسنو یو رکعت د سبحانك اللهم نه شروع ک الحمد ولدوالین او قل هو وایا نو دا رکعت شو کې نو دینه پس تحیات تکینه د دوه رکعاتو نه پس التحیات واجب ده ٹھیک ده بیا پاسه او بیا بدریم رکعت ته بیا پاسه نو درې پیری تحیات شو پکې صحیح ده جی صحیح. السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا چې زمونږ تر وفات شوی دا ته دعا وکړه ها او بکم وته ٹھیک ده روبینا الله دې مغفرت نصیب کړي وعلیکم السلام ګورو چې په لاین بل سوکتي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب څوک خبرې کوي نیازه خبر کوم چې اصلي جوړ ونا جی رو را سبب ویل غواړي پاکستان سونم کې ورکړم چې تاسو خوشاله کی مهرباني جی مهرباني دا خپلونه کوم چې باندې خلک خیره کې کنه ځان ته د کم چې عزت پیدا کړم الله پاک او تقدیر لري معنی کې کا ها نو تاسو علماء دې په دعاګانو تقدیر بدلی او د تقدیر باره کې دا مختصر خبرو کې تاسو جی ریډیو وره ډیر مننه جی وعلیکم السلام انسان له الله پاک یو تقدیر داسې مقرر کړی دی چې هغه په اسم نه بدلیږي هغه ته تقدیر مبرم ویلی شي هغه کې ګوتې وال نه پکار لکه سړی وي چې را زما 10 کال عمر دی دا بسلويخ څنګه شي نو دا نه زیاتیږي یا یو سړی دی
داغه مرګ پسې لیکل شوی دی چې دا به بدل څنګه شي، نو دغه نه بدلیږي. دومره دا رزق کې برکت شو، جون کې برکت، لکه عمر به د 13 کاله چې څومره الله مقرر کړی فرض کا 13 دی، نو 13 به خو ته پکې دومره ډېرې کارنامې وکړي چې به رسلو کالو عمر کې څوک نشي کولی. نو عمر کې برکت شو، رزق کې برکت شو. دا د مور پلار په تابعدارۍ باندې کېږي، د خلکو نه دعا اغېشتو باندې کېږي. په خپله دوا نه یادوم، د خلکو نه چې دعا والې نو ستا په عمر کې به برکت راځي، رزق کې مو خوشحالی برته ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو رسو خبرې کوي جی رو رسو به ویل غواړي د دې حکم ماته پته نه لګي چې چاینا مالګه دا څنګه ده، او تاسو بیا معلوماتو کې. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني وکړئ دا ریډیو لږ بند کړئ. هلو جی आवाज اورم، تاسو ریډیو بند کړئ. استاد دې زمونږ ترور بیمار ده، په خو ډېر زیات درد راځي، هغې لپاره لږ وظیفه راکړې. سارې مونځ نه پس وزله الحمد ولدوالین پورې وایې. او استاد زمونږ خلک دې زه ورکړم نو استاد نو مونږ ته وی کله وی اوس هغه تختن نه پسته کله وی ورکو تختن مینه لګه دوا وظیفه راکې. ما غولنې خبره نه و پوره کړې چې منځ کې پکې تا خبر وکړه وزله فاتحه وایې په اوبو یې چوپ کوې، ترور دی بیمار پاغې اسکې ټیک ده. او د خپل استاد یو مونږ یې ورکړو ویلې لګه وظیفه راکړه، مونږ یې ورکړو هغې له وظیفه راکړه. حسبنا الله ونعم الوکیل 313 ځله روزانه وایا. نه نو هغه دی وی واده کو بیا وی نکو نو ما راته سو وی هم دا وظیفه کوه. ښه السلام وعلیکم السلام. الله توبه. بعض خلک یې هغې بالکل د خبرو په حساب کتاب نه. السلام علیکم. جناب څوک خبرې کوي؟ انجی رورا باړې نه څه به ویل غواړې؟ جی الله پاک د تاسو باندې خپل رحم وکړي، قدرمن شي، خدای پاک د سره احسان وکړي. اوریدونکو تاسو ووریدل چې زمونږ پروګرام ته هر رنګ خلک راځي او د ټولو لپاره دا بالکل حق دی چې زمونږ پروګرام کې حصہ واخلي او راشي، او چې د چا په زړه سوي هغوی ته حق دی چې دلته راشي او خپله خبره وکړي. کم چې معذوره خلک یې د هغوی لپاره دعا وکړي چې د هغوی په حال باندې الله رحم وکړي. زمونږ اوریدونکو کې داسې زنانه هم شته، داسې پیغلې خویندې هم شته چې هغه په سترګو باندې معذوره وي یا په نورو اعضاو باندې معذوره وي او د هغې په وجه باندې هغه خلکو پرېښودي وي، هغې سره نکاح نه کوي. نو داسې هلکان چې هغې په سترګو نابینا وي او د هغوی نکاح د دې وجې بنده ده، نو دا ګناه ده. تاسو چې دوی له خپله لور خور نه ورکوئ نو د دوی به څه لار وي؟ دا مخلوق الله پیدا کړی دی، نو دا خو د الله په نظر کې سپک نه دی. نو چې کم الک نابینا دی نو په هغه رحم وکړئ، که رشته در نه وغوسته کله نو تاسو ته انکار مه کوئ، داسې وګڼئ چې بس د الله په نوم مې ورکړه. داسې زما خویندې چې هغې په سترګو نابینا وي او ستاسو په ګاونډ کې وي او تاسو ته هم ضرورت دی بل ځای کې رشته نه میلاو کړي، همدغه نابینا خویندې دوی سره تاسو زما خویندې د دې سره تاسو نکاح وکړئ، نو دا به داسې شي چې انشاءالله دنیا به هم د الله ښه کړي، آخرت هم. او دا داسې وګڼه چې دا زه د الله د رضا دپاره کوم، نو په دې کې دنیا او آخرت به هم ښه کړي. ګورو چې موږ سره په لاین څوک دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خپل ریډیو لږ بند کړئ. جی جی مفتی صاحب د زنانه ماشوم پیدا شي او دا زنانه سره خپل حاول لکه اسه نه خبره کولی شي کنه لکه بالکل اجازت ته وتا. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب څنګه یې؟ خیر دی جی. څوک خبرې کوي؟ غلام نبی خبرې کوم جی. خزانه شکر جی رو را مونږ تاسو ته هر کله وایو الله دې عزت وکړي، عزتمن شي، پروګرام او خوندونه تیالو
او ډېر مزیدار پروګرام دی. بس د دعا درخواست دی جی. مهرباني الله هم خوشاله کو دعاګانې برته هر وخت کو. السلام علیکم. ډېر مننه جی. وعلیکم السلام ورحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. رو رسول خبر کوي. زه عبد الله جان مرزا جان نه خبر کوم مودي چې باندې چې کومه حکومت ته چې د موبایل نه د کرونا خبر او پاسه پدې چې تاسو غفار واچي یا چې تاسو نیکه خبره پکې واچي نو چې هر څه چې ترين کوي دا نو سنینو یو د دې نو هم ډیر هغه خبره ده جی. ماشاءالله ډیر خولي پیغام تاسو ورکو. ان شاء الله دا به سلور قنج دنیا اوریدلی او الله دیو کی چې پدې عمل وشي. او بل چې دا پیغام ورکوم چې څونه زما خلک आवाज اوري نو دا خاص کر پاجزه چې علماء کرام او دیندارو خلک په خپل دعاګانو کې ضرور یاد اوي. ډیر مننه تاسو د پیغام ورکولو. الله دې ډیر قدرمن کا مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم. خور تاسو आवाज ډیر زیات خطر دی. لګ आवाज تیز کې کنه تاسو په پټه کال کړی دی. تاسو چې आवाज ډیر معذرت سره وایم یا به ز کټ کوم مهرباني کې आवाज لګ اوچت کې. شاید چې ټیک نه خو زه تاسو خبرو کینو مونږ به څه مطلب والو. الله اکبر. تاسو आवाज باندې زه پېنه شم. تاسو یو ځل بیا رابطه وکړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو رسول خبر کوي د کم زینا. سما د ریکا سټیشن خبرې کوم دي. بچا سه مونږ تاسو ته هر کله وایو. مننه جی. مننه. الله دې خوشاله کسب ویل غواړي. تاسو کو چې دلته زمونږ مسجد کې اجي شه دې کنه جی. جی. خلیفہ غون کوي بس. جی. هغه وی مسجد کې وی تاسو راته نه کېږي نو سلام ماشه په سلام ډیر زیات مصافحه باندې سلام باندې ډیر زیات غوسه کیږي. نو آیا تاسو حدیث نه ثابت بچا صاحب تاسو ما سره پلاین اوسه ز تاسو لاوم په دې سات جواب در کوم. ټیک ده. جمعه ته چې کله تاسو رانونو زینو وګورئ چې کم خلک مثال په تور ټول خلک په مانځه ولاړی یا ټول سره قران یا تسبیح لاس کی او تلاوت کی یا ذکر کوي بیا وته سلام مکوا په غلی موته مکو په زورم مکوا. او کنه جمعه ترانه نوته ټول خلک اسې ناشتي نه تلاوت کوي نه مونږ کوي نه ذکر کوي تسبیح نشته اسې ناشتي نو بیا وته خو په زور سلام وکړي ټولې ووري. او کنه جمعه ترانه نوته او د قتل چې څه خلک مونږ کوي څه خلک تلاوت کوي څه خلک ذکر کوي څه اسې پرلته والي رناستي. نو دا چې اسې ناشتي دوی له تاسو خواله ورشه او دوی سره غلي شانداسه خاموشه کې سلامو کې چې ټولې وو نری صرف دا چې اسې ناشتي دوی ووري دا پکار دي. که مصافحه ضرورت مصافحه هم بیا جایز ده. بچا صاحب تاسو به امید دي چې دا مسله اوریدلې وي. کال ډراپ شو خو به هر حال بخنه غواړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو رسول خبر کوي. نامزاده خبر کوم دي مسله جی. رو رسب ویل غواړي. جی زه ډوډۍ سره کنه سکوي جی. تاسو مدن درې لوډر په مزدوري کومه زکات نه کنه تاسو لوډر باندې نه یا مالدار تاسو سره دونه پیسې چې 1000 روپے نو بیا به ته مالدار په لوډر زکات نشتا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رو رسب ویل غواړي. ما جو کاس ته اګه معذور دی کارت کې پروت دی د اصل 90000 روپۍ چې بس زکات چې بس نو چې لای مې خرڅ کړي بس دینه دعای پیسې راخلو ماشومان د کفایي پیسې او تغام راخلو نور خرڅه ورونه دغه برداشت کوي نو په دې زکات څخه نشته. 90000 روپۍ وسره دي. د رور د باجوړ نقال کړو خبره باندې سزا پورې پېښوم سنا خو بهر حال ما چې د کله تاسو کوم نه خو پوره تاسو غوچته ما تاسو کوم ټلیفون ډراپ شو. بهر حال زبدا سوال او کم د دوی د طرف نه زما په خیال کمی پورې چې ز پېښه ويم نو دوی دا سوال کو چې یو مریض دی هغه پکټ باندې پروت دی معذور دی یا اسه رنزور دی او پاغه سره 90000 روپے شته نو زیاتیری وسره پکارې دی وخت نه دی لګول اعلان دی نو د زکات ورکې کنه نو 90000 روپے وسره شته دی زکات ورکې. السلام علیکم. تاسو आवाज ډیر سلو دی جی.
تاسو نه بخنه غواړم. اول تاسو داسې ځای کې خبرې وکړئ چې تاسو आवाज خو پوره راخیږي. ځکه تاسو ما نه دلته تاسو کې نو داغه جواب بیا تاسو تم لری چې ردی به مونږ له مسلې جواب راکې. نو تاسو به مهرباني کوئ چې ما ته خپل आवाज رو رسوي چې تاسو आवाज مې ووري او زه مطمئن شوم نو جواب درکول بیا آسان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلونه چې خیر دی جی څوک خبرې کوي؟ ابا خبر کوم د مومن ځای جی ورو رسب ویل غواړي. جما دا سوال دی چې یو جمعات کې یو پورونه ځانلې شي او دې جایز چې جایز دي کنه جمعات کې دا پورونه استعمال نه پس دون زاړه شو چې تاسو وایي چې اوس دا چې سنبال کو نو مخبري ته یو څه دفع نه کې. صحیح دی ډیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب څوک خبرې کوي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا څنګه؟ خیر دی جی څوک خبرې کوي؟ مولانا صاحب زما روندار د روزي نشي نه ولې زیات نه جوړ راکنه او نو هغه وی چې د سر د روزي د سر د پیډ چې د غلطخوا کې وسره جمعه جوړیږي نو دې کې ورکولې شو. تاسو ریډیو وره جواب درکوم. دو مسلې دې مرګري تاسو کو یو دار چې روندار داغه بیمار ده نو روزي نشي نه نو کده دې د خکېدو امید وی چې دا به خشي او روزي بیا نیوي شي نه دا د فدیه نه ورکې په فدیه ورکول غاړه بیا نه آزادېږي. چې کم بنده بیمار دی او د بیمارۍ نه پسې د خکېدو امید وی نه دا بنده دی بیا د بیمارۍ حالاتو کې د روزو خوړلو هغه فدیه نه ورکې دی چې خشي دی به روزي نیسلې به غاړه آزادېږي. دویمه مسله دا چې فدیه که فرض که چاته اجازه تو شو چې اوزته فدیه ورکا نو فدیه بیا جمعات مدرسې له ورکول شي کنه نو په جمعات او مدرسه باندې زکات سرسایه او فدیه نه کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تاسو आवाज مونږ اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ تاسو आवाज اورو. مولانا صاحب څنګه؟ خیر دی جی مهرباني. سبا ویل غواړي. سلامونه کو برکت ګل خبرې کوم د کلیاس کا سره نه خاجي خالام خوشاله کا مننه کو جی مهرباني. دوام کوي او اته یو جرجل مسله یو تاسو نه کول مولانا صاحب جی چې دا اختر نه پس دا یو ورځ بدرې چې کوم دا ورځ یو بیا غا ګروجی نشي چې سپګروجی وګره او جی او د ثواب په دغه باندې نو آیا دې کې بعض دغه داسې چې لکه دې کې د اجازت په دغه وی کور کې لکه مثلا یو خزنی سی یا یو دغه یاره آیا کدا په سمدا سي بس د اختر ورځې پوره شي شروع وکړي. تاسو جی ریډیو وره صحیح ده. سوال دا دی او زه په دې باندې تنګم شوم ډېر خلکو ما نه موبایل باندې تاسو زنانو کړی دي او خو شو چې دې ملګری خبره منځ راواچول نو زه به مساغه خبره وکم. ډېر سوالات دا ما ته راغلل. د روزه کې کوم روزانه به زموږ پروګرام او د سلورو نه 5 پورې هغه کې د اخر روزو کې ما دا وی چې د اختر نه رستو د اختر د 2 ورځې چې تیرې شنو تاسو د شوال په میاشت کې شپږ نفلی روزي اونیسه. نو دا نفلی روزو د دې رور د کلیاس نه چې کال راغلی نو د سوال دا جواب دی چې نفلی روزه کله زنانه نسی نو که خاون دی وی د خاون په اجازت به دا نفلی روزه نسی چې د خاون وته اجازت نه وی یعنی خاون په خفر چې دا د ولی روزه نیولې ده او د خزي بیا م روزه کړي ده نو دا روزه نه ده شوی دا په نفلو کې نه د شمار په اس کې نه شمار اسې خلی ته کورې چولو دا روزه نه رشوي ثواب نه رشوي قاړې اړو آزاد نه ثواب نه کیږي. د دوی سوال جواب او شو. اجازت د خپل خاون دا ضروری دی او کوم جنې چې واده نه ده نو هغه د خپل پلار نه یعنی د پلار په کور نو ضرور او د پلار اجازت د جنې لپاره ضروری نه لري. خدا د اجازت د خاون پورې مختص دی یعنی خاون نه به اجازه لیک کوم جنې واده وي. دغه خبره ختم شوله. اوس ډیر خلک دی غي دا سوال کوي چې یاره مونږه د رمضان چې کومه قضا روزي مونږ نه زنانو نه پاتې شوی اوس دغه روزي مونږه د شوال په دی میاشت اکثر زنانو نه شپږ روزي وی قضا شوی نوې چې مونږ د شپږ روزي د قضا اونې سپاره شوال دی میاشت کې په دې به زمونږ هغه د نفل ثواب شي نو زویم نه د نفل ثواب د سره نه کیږي. تاسو چې
قضا روزي اونیوي نو د قضا روزو باندې تاسو ته د نفل ثواب نه ملاويږي او که نفل روزي دیونه د قضا غاړه نه آزاديږي. زه دې مثال تاسو ته درکوم. تاسو ګوره فرض کا تاسو کې یو بنده باندې 100 روپے زکات قضا پاتې لري چې را د باندې لازم دي چې د 100 روپے زکات ادا کی په 100 روپے راغلي دي. اوس دا بنده او چا غریب لاړو او داغه خیر پښتنه تپوس پښتنه لاړو او داغه د بیمار تپوس لاړو دی ول 100 روپے په ګوتو کې کیدی او د پړ کې نیچ زکات ورکوم یعنی اسه به سخیراتی 100 روپے ورکړي. یې جمعه ته 100 روپے صدقه ولېګل خیرات ولېګل مدرسې ته ولېګل نه د خو زکات نیت نه لري. اوس دې بنده باندې زکات فرض پاتې دی قضا په پاتې او دې نفلی خیرات پیسې 100 روپے ورکي نو تاسو وایي چې د په دغه 100 روپے خیراتی باندې د زکات هغه 100 روپو غاړه آزاد رکنه نو کلم نه آزادیږي ځکه چې د باندې قضا د زکات فرض ده او د نفلی پیسې خرج کړي دي نو په نفل باندې د قضا غاړه نه آزادیږي نه آزادیږي. نو داسې د شوال شپږ روزي دي کدا څوک نفلی نیسی نو او دی نیسی ثواب بوشي او که څوک نه نیسی نو عذاب نشته نه دی نیسی به پروا دی ګرځي. خو مو وی چې صرف ثواب پکې ډیر دی. دین علاوه د شوال په د میاش کې کم زنانه خپل قضا روزي نیسی نو دا خبره ده قضا روزي دی نیسی او بیا د زنانه هو قضا روزي سه دومره نی چې ټوله میاش به نیسی. ټوله میاش کې شپږ روزي خپل قضا یا نه لس روزي قضا ونیسا چې څومره قضا او ور سره د شوال روزي مونیسا. خدا مطلب دین ماخله چې تاسو وای چې راشه خپل قضا په کیو نیسا دا غیم دغه د نفل ثواب په نفل ملاویږي د فرض به د غاړه صرف آزاد شي. جی اردن کو زمونږه د پروګرام ټایم سر ته رسیدلې دی او زه به ګورم که کالز ما واغشتی شو نو ښه به وي ګنې بیا اخر کې زه کالز نه ریسیو کوم بس اخري کال به والم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دې خیر دې؟ مهرباني جی خبر کوم د ترخین نوخان قدرمن شي جی تاسو به سویل غواړئ. موږ دا اوس په دې هغه ورځ یو جنازې لري او هغه جنازه کې هغه د جنازې نه وړاندې جی او مولانا صاحب هغه خفاو کا جی جنازه وشي څه په مات دی او دعا وکاو خاجي ښا بل څه هغه عالم جی هغه بیا پاتې هغه وی چې نه دعا به څنګه ودا دعا ده جی راځي مون جی او بس بیا چې کمنه مخسره به د فند چې کمنه مې څه نه وروه جی دې باره کې رقمات له وضاحت وکړي. دا جنازې د مونږ نه پس که صفونه روغ وي او کمات شي نو دوا کول بدعت ته ځکه دا جنازه دا په خپل د میت د پاره دعا ده او دعا بعد دعا یعنی د دوا نه رستو دعا دا بدعت وی لکه دا جنازه دعا وشو نو اوس د دین رستو دویم ځل دعا نه دراغلی په دغه ځای کې لہذا دا که څوک دا خنه کوي. ها ٹھیک شو. بل دې دا کوڅ نکولو جی دا هیله څنګه دې باره کې وضاحت زیاتو کوي ډیر مهرباني. تاسو جی ریډیو وره صحیح ده ډیره مننه جی. حیله اسقاط دا سي چې اکثر یو بنده ډیر زیات غریب وي داغه اهل او عیال داغه بال بچ هغه غریبانانی مثال پته ور یو بنده باندې دومره منځونه دي چې داغه منځونو فدیه 100 روپے وي اوس د دې منځونو فدیه ورکول 100 روپے دا په وارثانو لازم دي چې ورکی خو هغه سره سشتنه سورکی او هغه خپکیږم چې خپل بابا غاړه بنده ولې پریدو نغوي وی چې مونږ د غاړه بابا له آزاد کو نه دوی سره بیا صرف فرض کوي کته چې څومره پیسې وي هغه کې 200 روپے وسره وي او په دوی باندې 100 روپے د بابا فدیه ده نه دوی وس د بابا غاړه څنګه خلاصي نو دا غاړه بسنګ آزادي نو دا زمونږ علماو صرف د اسانتیا د پاره دغه میت سره د خېګړې پنیت باندې داسې کړی دي وای تاسو مثال به تور 15 کسان کینوي
او ورته اول هغوی به پوه شوي وي چېرې دا میت ډېر غریب دی او د ده د پیسې د وسه نه کېږي چې دی خپله غاړه پې ازاده کړي خپل مړي له. لہذا 200 روپے دی نو یو بنده 15 کسان ناستی یو لبه د مړي دا وارث ورکی چې دا 200 روپے زما د طرف نه زما د بابا د طرف نه د منځونو په فدیه کې قبول کا. نو قبول شي یو کس خو قبول کړي ریسیو شوي. اوس د بابا په اکاونټ کې په بابا قرضونه پاتې شوي 800 روپے پاتې شوي. نو هغه بل کس ناسته هغه چې کومې پیسې 200 واغښتې هغه والی یاره دا بابا ډیر غریب او زما د طرف نه فلانیا بل چې ناسته هغه لې ورکی ویواله ته دا 200 روپے د هغه د طرفه قبول کا. نو چې د طرف نه دا پیسې 200 نورم نو ټوله سو په بابا 600 پاتې شوي. داسې په نمبر په 500 کسانو راوګرځي. اوس د دې نه پس دا 200 روپے دي چې چا مو واغېستې د هغوی اختیار دی که چاله ورکوي او که په خپلې خوري او که مړي کور ته واپس کوي هغه د دوی اختیار او خوښه ده. نو چې په دې طریقه دې ته حیله اسقاط وایي دا په وخت د ضرورت کې جایز ده. مونږ خپل پروګرام ختمو. مونږ سره تقریبا بالکل منټ پاتې اړو دی نه. خو بهرحال زه به دا ووایم چې یاره مخکې ورځو کې یوه زنانه وه او ډېره قدرمنه او ما دپاره یې لږې پیسې را لېږلې وې د یو کتاب په غرض باندې. نو ما په هغې باندې کتاب واغېسته. وایي چې زما ثواب کېږي. نو زه خوشحاله شوم چې یاره داسې خلک شته چې هغوی دا سوچ کوي چې یاره ته کوم مسایل بیانوي چې دا زمونږ د کتابونو نه بیان کړي چې زمونږ ثواب وشي. نو په دې جذبه د خوشحالم شوم. ډیر په خلوص سره مې ورته دعا وکړه ځکه د هغې اخلاص کې کجروي نه وه. اخلاص پاک و. الله پاک دې د هغوی اخلاص قبول کړي او خدای پاک دې ټولو مسلمانانو له اجر ورکړي او څومره خدمات چې مونږ کوو خدای دې دا زمونږ ژوندو زمونږ مړو له ستاسو ژوندو ستاسو مړو له دې ثوابونه ورکړي. خپل ورور سلیمان شاه له اوس ورکړي اجازت. دلوي الله پامان. آپ سن رہے ہیں 93 FM